اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار. مخکې چې کومه موضوع او باب روان نو هغه دا و چې سړی به د ښځو غونته ځان نه جوړوي، د ښځو مشابهت نه به ځان ساتي، او ښځې به د سړو د مشابهت نه ځان ساتي. اوس دا نوې موضوع شروع شوه، نوی باب شروع شو، باب النهي عن التشبه بالشیطان والکفار. شیطان او کافرانو سره ځان یو شان کول دا منع دي، حرام دي. ځان د شیطان په شان کول او ځان د کفارو په شان کول دا منع دي، حرام دي. 1440 نمبر حدیث مبارک دی. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے فرمائی، جابر رضی اللہ عنہ نے اللہ پاک راضی شي، الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کی، الله پاک دې زما ستاسو د ټول امت د طرفه بهترینی بدلی ورکړي. قال فرمایلی دی، قال رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، الله پاک را لېږلی شوي رښتینی پیغمبر حضرت محمد خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی. وی ما چې څه ارشاد فرمایلی دی؟ نبی علیہ السلام وایي که نه، ما ته هم وایي او تاسو ته هم وایي، زه هم د دې خبرې محتاج یم او تاسو هم محتاج یې. لا تأکلوا بالشمال، په ګس لاس خوراک مه کوئ، په ګس لاس خوراک مه کوئ. ځانونو ته هم د خوراک په وخت کې پام وي. زه کله کله تاسو سره خوراک کې چېرته شریک شم نو ډېر ښکلي ښکلي ملګري وګورم په ګس لاس د چایو نه ګوټ والي، د پیالې نه کونډی نیولي، په ګس لاس باندې د شربت ګیلاس راوچت کړي، ښي لاس کې دغه یي که نه بسکټ یي بل شی، داسې معنا ده. په ښي لاس بسکټ نو په ښي لاس بیا ګوټه. بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ګس لاس باندې د خوراک څښاک نه منع فرمایله. او بیا نبی علیہ السلام فرمایي، فإن الشیطان یأکل ویشرب بشماله، ځکه شیطان په ګس لاس خوراک او څښاک کوي. په ګس لاس خوراک او څښاک څوک کوي؟ شیطان. او موږ خو خپل شریعت او خپل دین الله او رسول د شیطان سره د مشابهت نه منع کړي. رواه مسلم، دا حدیث امام مسلم رحمه الله صحیح مسلم شریف کې روایت کړی دی. د دې حدیث شرح بیا د مسند احمد او د عمدة القاری په حواله باندې د سیده ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها روایت کې بیا د دې حدیث پوره شرح راغلی ده. فرمایلی دی، وایي چې څوک په ګس لاس خوراک کوي شیطان د سره شریک شي او د سره خوراک کوي. رښتیا وایي چې چا سره په کنډول باندې اوریجنل شیطان ناست دی نو دې کې بس خیر او برکت راشي. اوس دا چې په ښي لاس باندې خوراک کول د دې څه حکم دی؟ دا واجب دی که سنت دی؟ جمهور علما وایي چې په ښي لاس باندې خوراک کول سنت دی، او بعضې یو ټولګی د علما وایي چې په ښي لاس باندې خوراک واجب دی. او په تایید کې د مسلم شریف د 2م جلد د صفحه 172 حدیث ذکر کوي. حضرت سلمہ ابن اکوع رضی الله عنه هغوی نه یو حدیث روایت دی. یو ځل نبی علیہ السلام یو سړی ولیدو په ګس لاس باندې لګیا و خوراک یې کولو. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل چې په ښي لاس خوراک کوه. چې کله یو کس په ګس لاس خوراک کوي که نه نو مؤثر انداز کې هغه ته د ښي لاس وینا پکار ده چې کله په ګس لګوي. ماشوم وي که لوی وي تپوس ته پکار دی چې ګس لاس کې خو د څه عذر نشته. کله کله داسې وي په ښي لاس کې څه عذر وي نو په ګس لاس خوراک کوي، یا په ګس لاس کې څه عذر وي که نه نو بیا په ښي لاس استنجا کوي. هغه عذرونه دي که نه، دا اجازت شته. او چې روغ رمټ یو ښی لاس یې صحیح وي او دی په ګس لاس خوراک کوي نو دې نه منع ده. نبي علیہ السلام ورته وفرمیل په ښي لاس خوراک کوه. هغه کس ویل جی زه ښی لاس نشم اوچتولی، په ښي لاس خوراک نشم کولی. د راوي بیان دا دی چې دغه کس د ښی لاس ښه صحیح درست روغ رمټ ټیک ټاک و،
خو د تکبر د وجې نه داسې وویل. تکبر هم لوی شی دی که نه، خطرناک شی. تکبر د وجې نه داسې وویل. نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل لست طاعته، ته د ټول عمر کې د خپل ښی لاس په دې باندې د خوراک طاقت دې تا ته نصیب نشي. خیرې ورته وکړي. په هغه ټایم باندې دا خو د پیغمبر خیره وه، دا ښی لاس یې دا جوړ کې وچ او دا جوړ دی راماتېږي که نه اسانۍ سره، وچ شو. هغه لاس بیا ټول عمر پورې خولې پورې اوچت نه کړلی شو. او جمهور علما وایي چې په ښي لاس باندې خوراک سنت دی. او دا کومو روایتو کې چې داسې سختې خبرې راغلي دي لکه دې حدیث کې چې نبي علیه السلام ګس لاس باندې خوراک کوونکي ته خیره وکړه، دا زجر او تنبیه باندې حمل دی دا حدیث، یعنې دا وله زوره نه ورکوله. نور په ښي لاس باندې خوراک سنت عمل دی او په ګس لاس باندې دا د شیطان مشابهت دی، شیطانان په ګس لاس خوراک کوي. یا ارحم الراحمین یا ارحم